چې روزانه نوې نوې فتنې دارو نما کیږي داسې فتنې داسې وایرس وجود ترازی چې هغه انتهایی خطرناک جراثیم پکې او دا فتنې رو نما کېده د دې فتنو ظاهرې دا به ضرور کیږي کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی د دې خبرې پیشنگوئی کړې ده د قیامت په علاماتو کې دا علامات دي فتنې برونما کیږي فتنې مختلف قسمه فتنې په داسې حالاتو کې زمونږ استادو ذمہ داری چې فتنې خو بروزي فتنې بظاهریږي او زمونږ استادو ذمہ داری خلق نیکو طرف ترابله د بدون خلق منکول په دې مناسبت سره موږ دلته جمع شوو نن او د فتنو دا ظهور د فتنو دا ښکارا کېدو دا ډیر د پخوانه دي کله فتنې پیدا شوې سموده بوي ختمه بشوي بعض فتنو په پټه طریقې سره کار کو اکار به مخ کې بوتلو زمون اکابر دیوبند اغی چکل دا انگریز خلاف شورو کا اغی تم دیر فتنے مخ تروتے او زمون آغا اکابرو دا ہر قسم فتنو مقابلو کا پا دی خبر ازان پوکول پکا دی فتنے پا دو قسمی یو دا سی فتنہ دا چی داغین دا انسان جسم متاثر شی داغین دا انسان اولاد متاثر شي مالی تاوان و تورسی د بی بی هغه فتنو سره کوند شي یعنی قتل و غارت پکیو شي هغه کورونه مسمار شي کورونه ونړيږي یو کس داس قسمه فتنې دي داغین دا انسان جسم متاثر شو دا دونه نقصانی نه راخه او تا سره مالو فتنه اوچته شو تا غمال ضایع شو فتنه روچت شوی قتل و غارت شروع شو تو مل شوی تو شہید شوی تو قتل شوی خو بعض فتنه داسی چې داغی سره د انسان عقاید متزلزل شي د انسان په ایمان باندې پاغي کې ډاکې هغه کې انسان د ایمان نخلاص کی دا ډېر خطرناک فتنه ده د نن تقریبا 1200 کاله یا 1200 کاله مخکې ان یو عظیم الشان فتنه رشیوا شریفہ مورخینو اشاره کړی دا په فتنه تاتار سره چنگیز خان او داغه نوسی خلاکوهان هغه د مسلمانانو یو قتل عام شروع کړو ډیر مسلمانانو وجل دام یو فتنه وها فتنه چنگیز خان او فتنه خلاکوهان نو هغه سره چې څوره انسانان هغه وجل هغه ډایرک جنت تتلو هغه مسلمانان جنت تتلو داغنا مخ کې ادوارو کې د فرعون یو فتنه را پورته شوی و د مسلمانانو بچو علالونی شروع کړو دام یو فتنه وا او فرعون چې څونه ماشومان وجل قتلولي هغه ماشومان خو جنت تتلو کم بن اسرائیل سره ظلم زیاتی کو نو پاغي خو د اغي درجات بلندې دو د اغي باندې یو امتحان او فتنه راغلی وا دارنګ داسې فتنه په دې دور کې زمون په دې ملک تیرشي کال کې په جامع حفصه باندې په لال مسجد باندې رونما شوی وا او په جامع حفصه کې چې زمونږ سونه خويندې زمونږ سونه لونه هغه متاثر شوی خو جنتیان شوی هغه شهیدان شوی په لال مسجد کې زمونږ سونه لونه شهیدان شو هغه جنتیان شو دام دا پرویز مشرف یو فتنه وا د امریکای فتنه وا خدا سے فتنی چې داغه سره انسان همیشه لپاره جهنم تزي جهنم کیږي د داسې فتنو صد باب ډیر زیات ضروری دی ښا چې دې فتنو د لپاره هغه
لارې بندې کړي شي، داغي خلاف تحریک چلولی شي، داغي خلاف مسلمانانو کې اجتماعیت اتفاق اتحاد راشي، داغي خلاف مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راشي، مسلمانان یو شي، او هغه فتنه هغه غلط عقاید چې داغي سره انسان همیشه لپاره جهنم ته ځي، چې مسلمانان د هغه خلاف شي او خلق د ضلالت او د گمراهۍ نه بچ کی، چرتستا عقیده خراب نه کی. دارنګي په دې معاشره کې یو فتنه رونما شوی و چې هغه ته ویل کېده فتنه قادیانیت. غلام محمد قادیان، دا قادیان په بهارت کې علاقه دا علماء دیوبند تر راپورته شو او علماء دیوبند زبردست مقابله کړو. دغه تحریک هغه مخ کې نو بوتلې. دارنګي دا خلاف ډیر زیات لیکل شيو. عقیده ختم نبوت دا بنیادی عقیده او موږ او تاسو باندې لازم دادي چې موږ او تاسو دا عقاید دغه د حق پرست علماء په درسونو کې ناست وکړو. ونن افسوس د مسلمانانو په نوجوانانو باندې چې د دوی د فزیکس او د بایولوژي او د کیمستري د هغه لپاره مهنتونه شته، د ډیپلوما د حصول لپاره مهنتونه شته، د انجینرینګ او د میډیکل لپاره مهنتونه شته، د هغه لپاره مالی قرباني، د کور نه په بار مسافری، په هاستلو کې داخلي، د هغه اډمیشن فیسونه، دا ټول ارز ولکور ته مسلمانان تیار دي. او یو مسلمانانو کې اکثریت د نوجوانانو خپل قائد صحیح کول ته نه تیار. نن چې کم خلک غلط او قائد والا باندې مهنت کړي دي او هغه ځان ته یو نسل نوجوانان تیار کړي دي. راشه نن زموږ یو سټوډنټ تاسو سره خبره نشي کولای، دای په مخ کې خلک نشي وازولې. هغه شیعاګان روافض دي، هغه باکه رګي سره د خپل امامانو نمونه، د خپل مسلک او د خپل مذهب تایید هغه ته په دلایل سره یاد دي، عقلی دلایل سره، نقلی دلایل سره. نن راشه او قادیانی وګوره، هغه خپل مسلک او مشرب یاد دي، هغه خپل دلایل یاد دي، هغه مسلمان نوجوان داغه ذهن تبا کولی شي، همیشه لپاره جهنمی کولی شي، او مسلمانان نوجوانان نوزګار نه دي. کم نوجوانان کله کرکټو پسې، کله نور خرافاتو پسې. دا عقاید ذکول د دې لپاره په درسونو کې ناشته، او درسونه ډېر زیات درسونه دي. په هغه درسونو کې ناشته چې په هغه درسونو کې د دې عقاید وضاحت کیږي. ډېر ځایونو کې درسونه کیږي، قرآن دا الحمدلله شروع شي او الناس پورې ورسي، او چې څونه خلک ولا اوریدونکي هغه ته پته ونه لګي عقیده توحید څه ته وایي، عقیده ختم نبوت څه ته وایي، عقیده رسالت څه ته وایي، عقیده معاد څه ته وایي، عقیده بعث بعد الموت څه ته وایي. دا قاعده ته معلوم نه ښه. نو په هغه درسونو کې ناس تکول چې په کوم درسونو کې تعالی له توحید نه شروع کړي، دا الله توحید پیژانا، دا الله یووالی پیژانا، ځکه بنیادی عقیده عقیده توحید ده. دې سره بنیادی عقیده عقیده رسالت ده، بنیادی عقیده عقیده معاد ده، بنیادی عقیده ختم نبوت ده، د عدل الصحابه ده. نو د قران دروس دا ډیر زیات ضروری دي. په دې فتنو کې یو فتنه هغه فتنه د انکار حدیث ده. په دې معاشره کې داسې خلک چې هغه د نبی محترم صلی الله علیه وسلم د مبارکو، د پاکو، د مطهرو، د مبارکو، د طیبو ارشادات انکار کوي. داسې بدبخته، داسې ازلی کم بخت خلک چې ځان ته اهل قران وایي. بعضی داغي مشران لکه عبد الله چکړالوی دا مخکې ادوارو کې تیر شوی، داغه ډیر خطرناک عقاید ورسته وضاحت کوي ان شاء الله. پای کې یو عنایت الله مشرقی چې هغه خلق په عنایت علامه عنایت الله مشرقی باندې مشهور کړو. هغه یو تحریک شروع کړو، حاکثار تحریک. دا غریبانو یو تحریک دیو، موږ د مسلمانانو د انسانانو د حقوقو لپاره منډه تړلو
مقصد ځانو دا خو یورپ والو برطانیي والو هغه ملکونو تیار کړو دا خلکو بیت الله مشرقی حقدار تحریک شروع کو او مقصد د نبی رسول الله احادیث بدنامولو دارنګ مولوی چراغ سر سید احمد خان وغیرہ سر سید احمد خان اغمو دا معجزات و انکار حدیث یو فتنہ پدې کې ډیر زیات هغه مجاهده کړې و دارنګ اسلم جیراجپوری دا خلک په وختونو کې رااله او ختم شو د دین ارستو بیا مستر پرویز پیدا شو په بټالا بهارت کې اور مستر پرویز دا په سن 1903 کې بهارت کې پیدا شو بیا دی په یو ځای کې ملازم شو په سیول انډین سیول کې دی نوکر شو اور په سن 1938 کې دی پرویز غلام احمد پرویز دا یو چودري یو وډیرو په سن 38 کې یو رساله شایع کول شروع کو چې ته طلوع اسلام او ګوره د رسالې د نوم نه دا معلومیږي طلوع اسلام یعنی د په خیال کې چې کوم صحیح اسلامو قران او سنت او دین اسلامو د په خیال کې دا غروب شي او د دوباره طلوع اسلام نو د رسالې نوم د په خیال باندې یو نوې اسلام غوث راخیږي دا بر پرویز د عقل مطابقي او دا نوم ډیر ناشنا دی ښا پرویز نوم دا هغه انسانو چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم خط لګلو دی پرویز ته خط ملو شو نو پرویز په هغه دور کې د نبی رسول الله خط شلولو نو بیا چې د بل پرویز راغی د پیغمبر حدیث شلولخه هغه یو لین شو کنه اسم لره مسما کې سری پرویز د نبی رسول الله لیکل شلولو د نبی رسول الله احد شلولو نبی رسول الله ولخيري کړی او دا غلام محمد پرویز اونګي د نبی رسول الله احادیث شلول لاغې انکار وکړو دای خلاف ګستاخی وکړه د نبی رسول الله احادیث ته بکواس وی او ځان د یو نوې مفکر په حیثیت سره خلکو کې متعارف کو چې یو نوې مفکر ما خپل تحریراتو کې خپل کتابونو کې د نبی رسول الله د پاک او احادیث متعلق انتهائی پراپګاندا وکا او د نبی رسول الله د احادیث د شریع حجت نه انکار وکاو او دا ډېری خبرې داس دکړې دا علامہ مشرقی د کتابونو نه د عبد الله چکړی او عبد الله چکړالوی دی دا نمونه ډېر ناشنا عبد الله چکړی عبد الله چکړالوی دا یو کتاب دی دا مقام حدیث دام دی خبیث پرویز لیکلی دی او پدې کې د نبی رسول الله د احادیث زې په توهین کړی او عجیب خبره ده چې سړی کله دا کتاب ګوري د مستر پرویز دا مقام حدیث پدې کې یو ځای کې د حدیث خلاف خبره کوي نو دا غیره پر دلیل پیش کړي چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې په خطبه کې لکونو مسلمانانو مجمع ته دې خبره اقرار کړو چې آیا ما تاسو ته پیغام الهی ضرورت او کنا او به پای باندې الله پاک گواه کو چې تو گواه اوسا ما خپل فریضه رسالت ادا کړی دا و اے د پرویز زین والو اے د پرویز د زین اثر غستون کو خلقو دینن څنګه دا حجۃ الوداع خبره پیش کړي دا په حدیث کې ته د سره حدیث منی نه د خپل خبرې لپاره حدیث پیش کړي استاد سره قران کې دلایل نشته دا رنګ زې په دې لیکي دا حدیث مطابق چې موږ دا څونه کتابونه چې موجود دي کاغه بخاری دی کاغه مسلم دی نو دا رنګ د دې د حفاظت ذمہ هو الله پاک نه راغسته او دا د ځان خبرې دي دا یقیني تور مونږ نشو ورې چې دا پیغمبر خبرې دي نو دا احادیث چې څونه کتابونه مونږ سره موجود دي دې الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ښه د مقام حدیث کې د مستر لیکلي دي چودري چې د نبی رسول الله دا څونه احادیث کتابونه موجود دي کا بخاری دی کاغه دا مسلم دی نو دی دا د نبی رسول الله حدیث نه دي ښه دا خو رسول رضا جوړی شوی دي دا یو عجمی سازش شوی دي پاگل دون لوی عجمی سازش وسو
د نبی علیہ السلام چې کوم احادیثو داغي چې کوم هغه ناقلینو داغي چې کوم حافظینو داغي چې کوم علماو داغي د پاره چې چاسونه قرباني کولې داغي د پاره چې چاسونه مشکلات برداشت کول دی دا عجمی ساز شو. دا بخاری د کم نه راغلی امام مسلم د کم نه رالو دا خو استاغون تنو دا خو الله ولا خلقو ندی پړه کې خدا اخرت يروا دا الله تبارک وتعالى محبتو د نبی رسول سلام د دین سره محبتو هغه دین از دکو دا غیر لپاره قرباني کولی سفرې کولی. نو دارنګي طلوع اسلام کې ذکر کړي د مقام حدیث کې ذکر کړي دا احادیث یقیني نه دي. او چې کله احادیث یقیني نه دي نو دا احادیث د نبی رسول سلام چې دا دین نشي کېدی ښا نو بکواس. عنایت الله مشرقی د سمودری سالی چاپ کولې مولوی کا غلط مذهب د مولا غلط مذهب په دې طریقې سره خلک د علماو نه متنفره کول. مولوی کا غلط مذهب په دې ډېر زیات رسالې چاپ کړې وي عنایت الله مشرقی. او مقصد دا چې دا خلک د احادیثو نه انکار وکي د علماو نه انکار وکي. او ګور د دې دور کې چې سونا دا عنایت الله مشرقی د دین نه متاثر دا چکرو نه متاثر د پرویز نه متاثر خلک دي. نو دا غیړم بنی د تحریک آغاز په دې طریقې سره چې علاقه کې کم جید علما د خلکو اعتماد والا علما دی بدای خلاف پراپګاندا کوي دا پس پویږي دا خدا سي دا خدا سي په دې طریقې به تار علما او د خوانه اړي. نو بیا برورو تعالی دا غیړ ټریچري دا غی آډیو ویډیو پروګرامونه هغه باندې کوي. دی مشرقی کتاب لیکلو حصے عربی په 133 صفحه باندې دی لیکي چې عیسی علی السلام خوري په خواو پات شوی. دا د قران نه خلاف عقیده نه ده. یو طرف ته موږ قران منو اهل قران ځانته وي بل طرف ته حصے عربی صفحه 133 دا والی ځان سره یاد ساتي. دی بعضی کتابونه خلکو ته نور کوي. نو مشرقی لیکي مشرقی یو ته خبر او که مغربي دی ځان سره لیکي مشرقی او ذهن دی مغربي. حصہ عربی صفحه 133 کې لیکي عیسی علیہ السلام وفات شوه دی. بیا نبی علیہ السلام ته حکم شیو چې منافقانو باندې ته درود لګا. نبی علیہ السلام ته حکم شوی چې ته منافقانو باندې درود لګا. د پولیس ورات باره کې ذکر کیدا خو بکواس دی. احادیثو کې د پولیس ورات ذکر راغلی نو مشرقی دی او که مغربي دی ذکر کوي دا بکواس دی. وې د جنت نه مراد د زمکه بادشاہت دی. جنت منت نشته. چې یو سړی جنت نه مني په قران کې د جنت باره کې څونه آیاتونه اصل کې دا قران هم نه مني. بیا دک مغربي لیکي چې دا ملائک چې دي نو دا د عیسایانو او د اهل یورپ د پاره سجدي کوي ښا. ملائک علیهم السلام باره کې قران سوې لا یعصون الله ورسوله. ملائک د الله او د پیغمبر نافرمانی نه کوي. ملائک نو دی ہوئی من اہل قرآن یو نو پا قرآن کے ہو اللہ فرمائی دا ملائک چری لا یعصون اللہ ورسولا. دا ملائک علیہ السلام دی ہو دا اللہ نافرمانی نکیا دی ہو دا نبی علیہ السلام نافرمانی نکیا. نو سنگ علامہ مشرقی لکی چھ ملائک علیہ السلام دا عیسایانو تسجدے کیا دا یورپ والو تسجدے کیا. دا هو مشرقیو هغه لاړو مغرب طرف ته لاړو. عبد الله چکړالوی هغه ذکر کوي دا احادیث چې دا کتاب ترجمه القرآن صفحه 97 کې ذکر کوي ترجمه القرآن دا عبد الله چکړالوی دی او که چکړی دی هغه ذکر کوي صفحه نمبر 97 کې احادیث کو دا احادیث چې دا یو قدیم مرض دی دا سخا کی دغه د نبی علیہ السلام د خپل ارشاداتو د نبی علیہ السلام د انقلابی خبرو د نبی علیہ السلام هغه دوايي خبرو د نبی علیہ السلام اصلاحي خبرو هغه ته هغه مرض وای. مرض دا خو مرض دی ګور احادیث ته مرض وای. ترجمه القرآن صفحه 97 دک چکړالوی لیکي ترجمه القرآن کې چې نام انبیاء علیهم السلام نہ ملائک علیہ السلام نہ ملائک اعلی ذرا بر د چا سپارش نشی کولے. انبیاء د چا شفاعت نشی کولے ملائک هم د چا شفاعت نشی کولے
نو ملائل اعلام د چا سپارش نشي کوله. ترجمه القرآن 2 نمبر صفحه کې لیکي په قرآن کې د شفاعت د 100 زیات آیتونه دي. الا من اذن له الرحمن چاته چې الله اجازه کی. سوره بقره کې تیر شوی و الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه مگر په اجازت د الله سره با شفاعت کیږي. انبیاء علیهم السلام بم شفاعت کوي. دارنګ اولیاء کرام شهدا علماء کرام دی بم شفاعت کوي. د شفاعت عقیده خو د قران او سنت عقیده. نو عبد الله چکلالوی وی دا دی سپارش نشي کوله. بیا دغه چکلالوی اشاعت القرآن دغه یو کتاب د اشاعت القرآن په 14 صفحه کې ذکر کوي چې داخله کوی نبی رسول الله باندې لوګ راغلی و او 3 ورځې پورې پګیړه پورې کانی تړلی و. نو هغه ذکر کوي دا خو لغویات او خرافات دي. الله اکبر کبیره. وې ځکه چې الله پاک دونه رازق ذات دی خالق ذات دی پیغمبر ته ډوډۍ نه ورکوله. دا خو ځل لغوی خبري. دا ټول هغه دین په خپل عقل باندې قیاس کوي. بیا چکلالوی لیکي چې عذاب قبر د سره نشته. د قبر عذاب نشته. د عذاب قبر باره کې 13 آیتونه پاغي موږ درس کې مخکې وضاحت کړو. په عذاب قبر وګڼ آیتونه دلالت کوي ګڼ احادیث دلالت کوي. نو کته احادیث نه مانی نو قران کې عذاب قبر ثابت دي سره بس کې. بیا اشاعت القرآن کې دغه چکلالوی لیکي پر رمضان المبارک کې تراویح کول دا گمراهی ده. پر رمضان المبارک کې دا منکرین حدیث د دې مستر پرویز زین والا د چکړو زین والا د نیت الله مغربي زین والا دا خلق ټول خلق د دین نړۍ ایماندارو دین ځان ساتل پکار دي. دا پیجندل پکار دي. دا خو د دې د مشرانو خبرې وي. بیا چې کله چودري غلام احمد پرویز رالو هغه ډېر زیات کتابونه ولیکل او هغه کتابونه دي چې تاسو نور کوي. مالا یو کتاب ملو شوی دا مقام حدیث یو سو نور ملو شوی دا ابلیس و آدم او معراج انسانیت جهان فردا کتاب التقدیر آبادی کتابونه دا ډېر په خفیه طریقې سره موږ ته ملو شوی. دا دی په کلاره خلکو تستنی وي. خلکو ته دا وایرس لګي. خلکو ته دا زهر ور منتقل کوي په کلاره طریقې ډېر سټپ بای سټپ. تاسو سره به دوستی جوړه کی. تاسو سره سلام کلام تاسو د علماونو متنفر کی. تاسو اکرام کی. تاسو به چکرې درکې. بیا به تاریخ خپل پروګرامونو ته بوزي. بیا ای بس هغه تاسو باندې خپل بیانات پوري. بیا د پرویز رساله او کتابونه په دې د موږ بیګا اعلان کړو چې کومځه پورې د आवाज رسیږي. الحمدلله ثم الحمدلله د دې په د आवाज د صوبه سرحد اکثر علاقو ته رسیږي. کومځه کې د موږ بایگان داسیرونه بایگان چې هغه دغه انکار حدیث پیتنه نه متاثر شوی یو هغه له موږ دعوت ورکړو راشه موږ سره مخامخ کینه. تاسو درس کې شریک شئ خبرې وره کوم اشکالات هغه پیش کې او ان شاء الله تاسو تشفیع الله پاکو کی او چې بچا کې د حق تعالی شي بچا کې انابتي ځکه دا الله قانون دی. ويهدي الیه من اناب الله هدایت ورکیا کسانو ته چې څوک راګرځي الله ته. ويهدي الیه من ينيب الله هدایت ورکیا غچاتا چې راګرځي الله ته چې خدای الله په تلاش کی کنه. وکا مشران وہی ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے. سڑے ہو لگی لے اللہ گوری چې الله ته ملوشي رب راته ملوشي رب سره دمات تعلق شي. نو هغه پرویز دا کتاب دی رساله طلوع اسلام د اگست رساله سن 1950 پای کې ذکر کوي فرض منځونه صرف 2 دي. نور منځونه نشته. دا فرض منځونه دا صرف 2 منځونه دي. بیا دغه صاحب کتاب دی لغات القرآن او د انتهایی زیات کتابونه لیکلي. لغات القرآن 449 کې لیکي د جنت جهنم مقامات. دا اصل کې انسانی کیفیت دی جنت جهنم نشته. دا دو نسخه قائد دا دو گمراه کن قائد د جنت نه انکار د جهنم نه انکار او خلکو ته کسی کتاری د عقل خبري. ابلیس و آدم دارا اگر کتاب 383 کی ذکر کئی دا جبریل دا خود انکشاف حقیقت دا یورانا نم دے
دا جبريل ورنانو دی جبريل امین نشتخا. اللہ قرآن کی فرمائی قل من کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. को तो हुआ आया सूरह बकरा 96-97 नंबर आयात कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील दा दे मुंगा अहले कुरान मनु तो कुरान में मने जमा में रुबान कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील व नबी सलाम तिसू की दुश्मन द जिब्रील तो दा हो काफिर दे और फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन देयतुन साबित शवा रुक हम आयतुन पेश कर इंशाअल्लाह और अभी आयतुन नाम में सिर परवेज दावा इतिकाद वाला दावी पर ईमान इस्लाम की सी सब बातें नशवा और कुरान सरा काफिर उन कुरान मनु वे तो पर कुरान सरा काफिर सड़िया दादा गई बिल किताब द खुरापात और डक कुरान ही पेश अले सब 195 की लिखी न तकदीर दा कीदा دا د مجوسیانو نه داخل کړی شوی ده دا په دین کې نشته د تقدیر عقیده زمون خو عقیده دا والقدر خیره وشره من الله تعالی تقدیر د قران نه ثابت تقدیر د حدیثو نه ثابت مستر پرویز لګی دا د مجوسیانو